بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر شکر دی د الله تبارک وتعالى چې خپل یو ډیر لوی محسن یو ډیر شفیق افیسر ارشد خان صاحب سابق سیکرټری انفارمیشن سیکرټری ایجوکیشن ډیر کال نوکری کې ما یو افسر بیوروکریټ داسې نه دی کتلی چې هغه به شفقت سره مینې سره محبت سره یو نارمل اټیټیوډ سره چې کم دی کنه خپل لوور سټاف سره چې کم دی نو معاملات کړي وي. ارشد خان په انفارمیشن کې د سیکرټري په حیثیت باندې ډیر وخت تیر کړی دی او چونکې دا سوال که بل څوک سیکرټري وی کنه هغه نه به ما نه کولو خو دا سوال زه ارشد خان نه کوم ځکه چې د ارشد خان د یو داسې یو صحتمند سوچ خاوند دی چې هغه دا خبره کولی شي. هغې د سروس دوران کې هم ډېرې سپینې خبرې به کولې او د سروس نه پس خو چې کوم دی نو اوس ازادي ده او الله دې ورته توفیق ورکړي چې دا ټولې خبرې چې دی نو دوی راوکاږي. نو ارشد خان تاسو انفارمیشن کې کم وخت تیر کو تاسو څه ګڼئ چې دا انفارمیشن ډپارټمنټ خپل رول صحیح طریقې سره کوي کریټیو انداز کې کوي د عوامو ته چې کم معلومات څنګه د ورکولو ضرورت دی آیا هغه معلومات خلکو ته رسوي او کنه سټیریو ټایپ انداز کې چې نو دا خپل رول کوي. په دې هکله زموږ ناظرینو ته څه ووایه پلیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ګل کریم یو ستا ډېره مننه تا په ډېرو درنو الفاظو کې زما ذکر وکړو بس زه ستا هم مشکور یم او د الله هم شکر وباسم چې تاسو زما کولیګز یې او تاسو زما متعلق یو ښه خیال لرئ. داسې ضروره انفارمیشن ډپارټمنټ چې دی دا د چونکې موږ خیبر پښتونخوا کې ناست یو زه به دا ویم چې د خیبر پښتونخوا حکومت یو انټیګرل پارټ دی یو حصه ده دا د حکومت یو حصه ده. هره محکمه چې ده حکومت چې دی نو دا د محکمو نه جوړ دی او جی لکه سپریم کورټ څنګه ډیفاین کړی دی هغه چې چیف منسټر اینډ هیز کابینټ او جی چیف منسټر خو د ټول مشر دی او د کابینټ چې هغه منسټران دي د منسټر د لاندې محکمه او جی نو مطلب هغه محکمه چې ده دا د حکومتونو هغه کانسټیټیوټ پارټ دی. نو انفارمیشن ډپارټمنټ به هر چا ته خپل رول په ولدین د انفارمیشن ډپارټمنټ دی انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن او جی انفارمیشن به هم ورکوي هم به اخلي او جی مطلب کمیونیکیشن پکې د خلکو سره او جی و دا کمیونیکیشن دا لفظ چې دی نو دا انګریزي لفظ دی او موږ خو واورو او داسې په معنی هم پوهېږو خو که چا نه ته تپوس وکړي چې دا کمیونیکیشن څه ته وایي جی جی نو ډېر خلک به تعالی دی کم به تعالی جواب صحیح جواب نشي ورکولی. اصل کې د کمیونیکیشن مقصد دا چې یو سړی یو میسج جوړېږي او جی نو هغه میسج یو طرف ته ډایرکشن چې دا زه د فلاني سړي ته یو ګروپ اف خلکو ته یا یو معاشرې ته لیږم او جی او دا میسج دی بدون اسانو الفاظو کې چې خلک به دې پوه شي او جی او چې بیا خلک د دې جواب ورکړي نو هغې ته فیډبیک وایي چې دا څوک چا دا میسج لیږلی دی دا فیډبیک هم والي او جی چې فیډبیک والي نو دی بیا وایي چې آیا زما دا میسج رسېدلی چې کوم خبره ما کړې دا فیډبیک هم د هغې دی او جی نو هغې په رڼا کې به دی بیا بل میسج ورکوي او دغه شانتې د دې په منځ کې چې کوم پروسس سټارټ شي دې ته کمیونیکیشن وایي. ټو وے کمیونیکیشن از الویز ټو وے ټو دا یوازې د خلکو په غوږونو کې مطلب د انفارمیشن ون وے نه ده چې پروپاګاندا بچي دی اوس حکومت له دا ولي پکار دی او جی حکومت لګي هغه گورننس چلایي خلکو باندې حکومت کوي او جی د خلکو له ټیکس غونډي او جی هغه ټیکس هغه پیسې واپس دی وشو په خلکو لګو او جی آیا دا پیسې صحیح دي که غلطي لګي او جی نو دا فیصله به څوک کوي دا فیصله به خلک کوي خلک نو ته چې انیشیټیو والی نو که ته په اخبار کې فل پیج ولګې چېرې خیبر پښتونخوا حکومت کا انقلابي اقدام او جی او دا پلانې کاري کړی او جی اوس ته معاشرې ته لاړ شې نو خلک وایي چې دا کار خو ده کړی دی خو ته خو چې کوم فرض کړه غواګانې یو وخت کې تقسیمېدې نو په 8 لک روپۍ به یو غوا اخېسته او جی نو ما ورته وایي چې تاسو داسې کار وکړئ چې دا کم ځای کې تا د غواګانې ورکړلې چې د دې موږ له هغه کوارډینیټس راکوي نو موږ به د دې اشتهار جوړ کړو چې په پلاني ځای کې دا کوارډینیټ دا غواګانې دا تقسیم شوي په 8 لک روپۍ یو غوا راغلی هغه زمانه کې 8 لک ډېر شوي نن سبا د غوا قیمت 8 لکه دی خو دا کوم وخت چې موږ خبره کوو دا 2022 23 نو په هغه وخت د غوا قیمت 3 لک روپۍ و او جی د دوی چې د 8 لک روپۍ کوم غوا راوښتې دا به لا کم نه غوا نو موږ چې خلکو ته وښیو نو هغه کوارډینیټس ما چاره نه کړل چې موږ خلکو ته خلکو کنزل کول چې هغه پلاني سړي خو پکې ځان له دونه جایداد واغوستو پلاني خو پکې دا وکړل پلاني خو پکې دا وکړل نو اوس که په اخبار اشتهار کې به موږ ورکړی د غوا تصویر به ورکړی چې حکومت کې انقلابي اقدام خو خلکو کنزل کول چې موږ خو د غواګانو خبر نه موږ ته میلاو شوي دا خو د غله دي او ځان نه پیسې پټوي نو اوس که انفارمیشن ډپارټمنټ
دا یو فیډبیک راشي او دی بیا متعلقه محکمې ته ولیږي چې هلکه وروره تا دا پروجیکټ کړی دی دا پروجیکټ خو خلک خو نه دی خبره ما خو ستا په پیسو اشتهار هم ولګو خو خلک خو چې دا شی خو نشتي یا کوم روډ جوړېږي هغه روډ 3 میاشتې بعد وران شي او خلک کنسل کوي نو انفارمیشن ډپارټمنټ که فرض کا دا تش د حکومت هر ښې او بدې خبرې ته ښه وایي نو دا خو بیا انفارمیشن ډپارټمنټ نه دی دا خو بیا مطلب دا دی چې د هغوی یو ډنډورچي دی او که ان کیس انفارمیشن ډپارټمنټ د هغې منسټر د هغې سیکرټري او هغه دا سوچ لري چې یاره مطلب دا په کار دا چې ما سره د خلکو فیډبیک هم راشي نو په دې تناظر کې که ستایت چې موږ لګېدلي وو نو موږ سوشل میډیا یا مطلب دا چې هغه یو ډایرکټریټ سوشل میډیا ډایرکټریټ راښکلو موږ چې په اخبار کې اشتهار ورکړو سړی اخبار وګوري یا صفت وکړي او یا غیبت وکړي خو موږ ته فیډبیک نه راځي لہذا موږ لکه دا خبرې په سوشل میډیا هم ورکوو ځکه په سوشل میډیا کې چې کوم ټارګټ ګروپ وي هغو سره اختیار دی چې بلاندې خپل کمنټ لیکي ځکه ورته سوشل میډیا وایي هر هغه اکشن چې هغه دوه کسان د یو بل سره په اکشن سره یو بل سره متاثره کوي هغه ته سوشل اکشن وایي نو سوشل میډیا هغه میډیا ده چې هغې کې چې کوم ټارګټ ګروپ دی ډایرکټ تا ته دغه فیډبیک راځي تا ته دا هم پته لګي دا څو کسانو وکتو تا ته هم دا پته لګي څو کسانو به مطلب دا چې لایک ورکړو څو به ډسلایک ورکړو نو هغه انفارمیشن ډایرکټریټ د هغې منظوري موږ واخیسته هر څه وکړو خو د ننه پورې هغې له پوسټونه فاینانس ډپارټمنټ په دې نه ورکوي چې مطلب دا ده که انفارمیشن ډپارټمنټ دونه امپاور شي او هغه سوشل میډیا جوړه کړي او سبا دپاره هغه لکه مطلب دا چې یو اشتهار لاړ شي او لاندې په هغې کې فرض 13,000 لایک سي او 1500 انګیجمنټ سي او په 1500 کې 1499 مې لیکلي چې دا خو غلا ده غله دي نو بیا خو به څوک به ټینګ شي مطلب دا دی چې دا قصدن دوی نه کوي قصدن نه کوي ارادتن نه کوي بای ډیزاین نه کوي ها دا انفارمیشن ډپارټمنټ قصدن آمدن کمزوري ساتي ما په هغه فایل چې کله ما ته دغه اپروول راکو ګول کریما او جی چیرې انفارمیشن ډایرکټریټ په رول اف بزنس کې ما چینج وکړو او دا مې شامل کړو چې د انفارمیشن ډایرکټریټ کې به دویم ډایرکټریټ سوشل میډیا ډایرکټریټ او جی او جی نو ما په فایل ولیکو چې ټوډے از د ډے اف میډیا ایمنسیپیشن جی د میډیا از ناو انچینډ جی جی دا په فایل ما لیکلي دا پراته دي اما لیکلي چې اټ از ان ایپک میکینګ ډیسیژن او جی خو هغه د هغه حد پورې خو شوې ده خو هغې نه بعد مطلب دا د فاینانس چې کوم هغه وخت کې سیکرټري ناست و چې هغه نن سبا زما خیال چې اس ام بي آر دی او هغه سړي چې دا ډایرکټریټ لکه 100% هغه نه کوله چې دی د چا ایجنټ دی ولې دا نه کوله سمثینګ ملک دی د هزارې دی لکه ما ته نوم یاد دی ما ته اوس نوم وویلو که تا ته یاد دی ما ته وایي چې زوی هم چې مدقه دی خو نن سبا اس ام بي آر دی نو هغه صاحب انټینشنلي په هر فایل باندې هغه دونه ډیلې کړو اته دا پته شو ګرځه ټینور ختم شو بل څوک نه نشي راغلی نو مطلب دا دی زما ټایم ختم شو او هغه پوسټ دغه دی هغه ډایرکټریټ دی په رول اف بزنس کې اډ شوی دی په قانون کې شته مونږ ورته وښو چې صاحب که ته یو کار په 1 کروڑ روپۍ کې نو د سوشل میډیا په تھرو باندې د 1 کروڑ روپو کار ته په 10 لک روپۍ کولی شي او زیات افیکټیو وي او ګنډاپور صاحب لکه زه د هغه څه ډېر زیات فین نیم زما د هغه بالکل لکه مکمل اختلاف و خو په دې خبره کې هغوی چېرته دی نو خپل ښکلی کار نشتي هغه یک بالکل زه چې یو سړي چې خبره کړي نو امین الله ګنډاپور هغه 2 سکنډ کې څوک باس هم پرې نه ښودو بهترین شی دی سوشل میډیا خو زمانه سوشل میډیا ده او په اساس اپروو کړو او په رول اف بزنس کې امینډمنټ وشو او دا ورسره لکه زموږ ایز ا سیکنډ ډایرکټریټ لکه 8 شو خو دا هغه وخت کوم فاینانس سیکټر چې یعنې د پوسټونو دغه هم ورکو هغه پې ولیکل چې تاسو د ډایرکټر په ځای باندې میډیا ایسوسییټ ولګوئ نو ما یې به دا میډیا ایسوسییټ صحیح لکه ته ما ته د خپل چې داسته کوم چې زموږ کیلنډر دی زموږ خو سیکرټري دی ډایرکټر دی ډیپټي ډایرکټر دی سیکشن افسر دی دا په کوم شي کې دی دا تا د ایسوسییټ لفظ د کوم ځای نه زده کړی نو هغه جواب ورسره مو ته په دغه کې وي په کابینټ کې وي او کابینټ کې بیا د ښځو شیان سره ښکته کړی خبرې به یې نه کولې او چې فایل به ولاړ په هغه به بیا ګندګي ولیکل ارشد خان آیا دا انفارمیشن ډپارټمنټ خپل رول کریټیو انداز کې کوي او که نه کوي په ساده ټکو کې راته ووایه چې کوي او که نه کوي نه کوي په دې وجې نه کوي چې زموږ دا د ټول ګورنمنټ نن سبا یو بدنصیبي ده چې زموږ څونه افسران دي هغه چې په کوم ځای کې کیني نو هغوی چې په دې ځای به 15 کاله وباسم نه هغه د خپل منسټر خفه کول ته نه تیار او منسټر صاحب وایي چې څنګه هر ښه او بد کار ته به ته ښه وې او هغه کولی نه شي نو لہٰذا مطلب د انفارمیشن ډپارټمنټ یا فار دیٹ پرپز any other government department هغه تش چاکري کوي د رولینګ پارټۍ چاکري کوي دا و پیسې پاله چاکري کوي دا بل ټکي تاسو ډېر ښکلي استعمال کو ډنډورچي چې د انفارمیشن ډپارټمنټ په ځای باندې د دې نامه کېښودی شي د
د حکومت حکومت وخت ډنډور چی ځکه چې هغه کمیونیکیشن خو ون وی نه دی نشته ون وی او هغه ون په هم دونه انکریټیو دی دونه ان انټيليجنت دی د انفارمیشن ډپارټمنټ ارشد خان چې کله تاسو په سرویس کې وې تاسو ته به یاد وي یقینا به درته یاد وي زما یقین دی چې تاسو ته ما ویلو چې یو ورکوټ ریسرچ سیل دی دلته جوړ شي بالکل دی او چې هغه کم از کم د خلکو ریل ایشوز په باره کې او د سټاف هلته کینولی شي چې هغه د ریل ایشو چې صرف دا ډنډورې نه وي بلکې ریل ایشوز په باره کې خلکو کې شعور ځکه چې اوس زمونږ خو دلته د شعور د بیدارۍ ډېر ضرورت غټه خبره ده زمونږ خو وایي چې 90% مسلې چې کم دي نو د شعور د کمی په وجه باندې دي تاسو نه ما دا سوال کړی د سرویس دوران کې چې دا ولې نه جوړوي حکومت نو تاسو ما ته هغه وخت ویلو ما ته ډېر ښه یاد شي چې نه دې کې د حکومت دلچسپي نشته په دې کې د هغې مفاد نشته دی نو آیا تاسو په دې هکله باندې به لږ څه وایئ ګلکریم دا ما ته وویل که نه چې سوشل میډیا یا ستا چې کوم الفاظو ریسرچ سیل او جی ریسرچ سیل چې ون هغه په هغه خو چې بني ادم بناسو او جی او هغه به هغه اخبارونو ټرندز کتل او جی چې آیا د خلکو څه سوچ دي خلک خوشاله دي که خفه دي او جی و سوشل میډیا نو دې شی راغی چې هغه ټول هغه شاته چې کوم غلاګرتم دی هغه تعالی ټول حساب کتاب کوي او جی خلک الته کې خپل ویوز ور کوي او جی هغه ویوز باندې دا خوشحالي خفګان ټول تاته د کلیک اف بٹن تاته راځي چې دون خلکو وکړو دون پوزټیو دي نیگیټیو او جی نه دا هم اقا ته چې شي د ریسرچ سیل وې او زه د سوشل میډیا ډایرکټریټ وم او جی نه هغه وجه دا هغه هم د قدوانه یو شی دی او جی خو ته چې یو خاص کې د بخاري زمانه هغه خبره الفاظ استعمال او د نوې زمانه الفاظ استعمال او جی مطلب دا د ریسرچ سیل کې دی چې ته خو لګیایې خو لا خو درېګه کنه چې سکه دا هغه څه مقصد شته وکنه اها جی هغه حمزه بابا خبرو اداره ته وای هنر دي سره جی جی کنه او جی او اخر کې وای پیسې دی پونه شم چې لر دي سره او بر دي سره جی جی نو څه د لر بر ته پوس هو کې چې دا ته چې سکه د دې څه فائدہ شته څه فائدہ شته نو هغه شی تعالی اوس کمپیوټر په منټونو کې درکې او نه کوي اقا خبره بیا کوم چې یو حکومت نه کوي یو سیاسي سړی نه کوي یو بیروکریټ نه کوي دا غي وجه دا چې ګل کریم خان خلک لګیا دي هغه خپل تبرونه تیر کوي او جی انګریزي کې چوي کنه they are granting their own access او جی خپل ذاتی او جی سیلف اګرانډایزمنت کوي سیلف اګرانډایزمنت کم فاینانس سیکرټري او جی چې هغه د سوشل میډیا ډایرکټریټ د پوسټونو دغه نور کو او اتنه هم میاشتي هغه په مده هغه ډیلی کوو چې ارشد خان لاړ شي او جی به څوک نشي کولای اها نو هغه په دې کاتو کې انوالو او هغه د حکومتي وخت په داسې سرویس کې انوالو چې هغه خلکو ته لاړو نو مطلب دا جامع به وباسي اذروایز خو قابلا خلک مشهور قابلا نه هغه دغه قابلیت د قوم په لوټلو کې جی جی چې قوم به سونه پاسانه باندې څنګه ولوټي ارشد خان د حکومت چې کوم معلومات دي دا پروپاګاندا ده نو تاسو به حیثیت انفارمیشن سیکرټري دا څه مشاهده وه چې په دې کې د عوامو څه دلچسپي شته دا خبرونه عوام وایي چې که په اخبار کې راشي او که چېرته په میډیا باندې په بل څه الکترونیک میډیا کې په دې کې دونه طاقت شته دی چې خلک یې ګوري ګلګرم خان دا میټر کوي جی که ستا یاد شي کله چې مونږ په کوم وخت کې چې مونږ انفارمیشن ډېر په دا کې روان کړو او جی نو هغه وخت کې بلین ټري سونامي هم روانه او جی او هغې وسې یو ډېره زیاته پروپاګنډا شروع شوه چېرې دا ټوله غلا ده او جی نو مونږ ولګېدو مونږ وایو چېرې موږ چونکې د حکومت ډپارټمنټ خو یو او جی نو آیا راشي دا وګورو چې دا غلا ده او که څه کار کېږي جی جی نو مونږ په هغې باندې یو ډاکومنټري جوړه کړه او جی او چونکې اوس وخت داسې دی چې ته مطلب دا چې اډیو ویژوال دی خبرې نه دي ته ویژوال هم پوه شي پوه شي او جی نو مونږ ولګېدو چې کم علاقې هلته لاړو مونږ واقعي د هغې هغه دغه جوړه کړه هغه مونږ هغه چې کوم نوي ځنګلې را روانې وي د هغې تصویرونه مو واخیستل هغو هغه ویډیوز مو جوړ کړل او بیا چې کم ځای کې هغو هغه نرسرۍ لګولي وي هغه مو هم مخې ته راایستې جی جی نو هغې سره دا وشوه چې د دواړو طرف خبره ښکاره شوه او جی چې چا وي چې دا ټوټل غلا ده نو هغه خبره هم سبسایډ شوه ځکه چې ښه پوره کار شوی او جی خو چې چا وي چې بلین ټري سونامي ده نو هغه هم غلطه وه ځکه بلین نه هغه میلیون ټري وه هغه هم لږ یو بل طرف ته تلي نو لکه مطلب دی چې د هغې پراپر دغه شو حکومت ته هم ریلیف میلاو شو ځکه چې ټوټل دغه خو نه وه که نه خو چې هغه کومه ډېره زیاته پراپاګنډا کېده هغه هم ختمه شوه نو زه به دا ووایم چې که انفارمیشن ډپارټمنټ خپل کار په صحیح طریقه وکړي نو هغه نیګیټیو امپیکټ ختمولی شي که یو سړی وایي چې انفارمیشن اشتیا خلکو ته فایده ملاویدی شي
ملاوي دي شي ګوره د شعور د بیدارۍ ګوره کار یو ملاوي دي شي ډپارټمنټ هم نه کوي ګوره دا خو د خلکو انوالمنت دی او جی چې ته خلکو ته ووایې چې ورو ستا کومه پیسې راغلي او ستا چې کوم پروګرام دی هغه ستا دپاره ما ولګوله هو دا وګوره دا ګل کریم دی دا ارشد دی او دا پلانې فایده ورسېده او جی هو دا وګوره دا دغه کور دی دا دغه کوارډینیټس دي دا دغه ټلیفون نمبر دی ته په خپله تپوس وکړه او جی ترانسپیرنسي راولې جی جی خو که ته ترانسپیرنسي نه راولې نو بیا خو الټه نقصان دی تش په اشتهار خو ستاسو دا نه چې غواګانې ورکړل شوي دي ته خو به هغه غوجل کې د چا غوا ښې چې نو دا غوا دنګ په هالینډ کې اخیستې ده اګر که په پاکستان کې 3 لکه قیمت دی په 8 لکه یا په 7 لکه اخیستې ده خو بد دا مو رئیس دی ګل کریم سره ولاړه او ده چې ګل کریم وایي چې وګوره دا پیدې ماتې ولو شرف ده او جی 2 ځله پیدا وخت کوي او جی نو بیا به خبره پازیټیو شي آها خو تش که په اشتهار زور کم چې همने 50,000 گاهی تقسیم کی نو خلک به چې کیدر تقسیم کی نو بیا به الټا نیگیټیو امپیکټ نو انفارمیشن خو یو بیسیک شی دی او اردو کې چې جنگل میں مور نه چا کس نه دی کس نے دیکھا کته ډیر ښه کارونه کوي خو چاته پته نه اهمیت یې ډیر زیات اهمیت دی ډیر زیات دی اهمیت ډیر زیات دی او جی خو د دروغ وینا نه دروغ وینا نه د رښتیا وینا او جی ډېر ښکلې خبرې دي او زړه مې غواړي چې مونږ دا خبرې ډېرې لرې پورې ورسوو خو ستاسو وخت هم قیمتي دی بیا به بل وخت مونږ خو چونکې دا اتفاقي یو چکر شو دلته او الله نه غواړو چې هغه موقع دی الله راولي چې تاسو د خیره دلته خپل سیټ اپ جوړ کړئ خپل سټوډیو جوړ کړئ تاسو پودکاسټینګ شروع کړئ او بیا به ان شاء الله د ډېرو معاملاتو باندې به خبرې اترې کوو تاسو ډېر شکرګزار یم تاسو موږ له وخت راکو ډېر احسان منیو نه نه یو راولي thank you ji thank you السلام علیکم